خوږه ناره ده میرا جسم میری مرضی زما وجود زما مرضی زه غوښه خورم زما مرضی ده زه کباب خورم زه ټیپر خورم زه دا تور باټینګر سړ خوړلی خورم زما مرضی ده زه جامې هر سینګه اچوم زما مرضی ده لږ به مخکې لاړ شو که نه زه بربنډه ګرځم زما مرضي ده زه 50 سره ودونه کوم ما ته یو سړی وایي مولانا صاحب یو سړي را باندې سوال وکړه په ټلیفون مې څه وایي هغه وایي چې یو سړي له 4 ښځې جایز دي نو یو ښځې له 4 ولې منع دي دا ظلم نه دی مې د قرآن و سنت په جواب درکړم وایي نه هغه خو لیبرل دی هغه دغه شی نه مني عقلي خبره ورته وکړه یو سړي له 4 ښځې جایز دي یو ښځې له 4 خاوندان ولې جایز دي مې دا چې چا سوال کړی دی هغه ته ته جواز او عدم جواز څه کوې تاسو هغه خو 15 شپږ او 8 9 او 10 مخکې ده هغې کې تپوس څه ضرورت دی خو په قرآن اعتراض کوي نو یو سړی دی او 4 یې ښځې دي هسې تاسو نه تپوس کومه بچې چې پیدا شي پلار او مور یې معلوم دي که نه دي پلار معلوم دی چې دغه یو کاکا دی مور معلومه ده د یو ښځې بچی پیدا شو بلې نم د هر یو بچي مور معلومه ده چې دا مې مور ده او د هر یو بچي پلار معلوم دی چې دا مې پلار دی نسب پته ولګېده چې چا نه ثابت شو میراث پته ولګېده چې دغه پلار دی هغه نه میراث به مړي قومیت پته ولګېده چې دغه مې د قوم مشر دی دا مې بابا دی دا مې نیکه دی دا سلسله به روانې خو که چېرته ښځه یو سړي 4 نو مور خو به معلومه پلار به کم یوي نور خو معلومه شو چې دغه ځنګل خره ده نور معلومه ده چې څه شی دی لکه نو سوات ته تللي مې یو څو کاله مخکې